زمارونو د خدای ډېر لوی طاقت دی او ډېر لوی قدرت دی او د الله دا عذاب دا اله راځي چې الله د بنده نه خفه شي. بنده چې د بنده نه خفه شي نو عذاب ورکوي. بادشاه چې د رعیت نه خفه شي نو عذاب ورکوي. گورنر چې د خپل ماتحت نه خفه شي سزا ورکوي. افسر چې د خپل ماتحت نه خفه شي سزا ورکوي. د سزا بیا مختلف شکلونه دي. اللهم چې د خپل بنده نه خفه شي بیا اللهم د بندگانو له عذابونه ورکوي او د عذابونو یو شکل د زلزلو دی. تاسو وینئ څومره زلزلې وړې راوړي او اکثر د ورځې په ځای د شپې زیات تعداد کې را روانې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې تکسر الزلازل زلزلې به ډېرې شي. دا د قیامت په نښو کې نښه ده. تکسر الزلازل زلزلې به ډېرې شي. ویکسر الحرج او قتل و قتال به ډېر شي. مخلوق به یو بل وجني او داسې به مخلوق یو بل وجني لا يدري القاتل فيما قتلا ولا المقتول فيما قتلا. قاتل ته به پته نه لګي چې دا مرګ ما په څه وکړو. دا خو د مرګ وجه نه وه چې دا ما سړی ووجه. پوټې غوندې په ما سلام وانه چو څه چلو شو. د ما یو 200 روپۍ پې پورې دي څه چلو شو. لږ غوندې مو خوله یو بل سره واله. دا خو د مرګ نه وه. دې باندې خو مړی نه و پکار. دا ولې مې دا مړی وکړو. مقتول ته به پته نه لګي فیما قتله چې په څه مړ شوم. دا خو د مرګ وجه نه وه. دا چې زه پې وویشتلی شم او زه پې مړ شم او زما ستوره باندې سر ووالی شو. دې باندې خو مرګ نه و پکار. نو نبی علیہ السلام فرمای زلزلې به ډېرې زیاتې شي او دا زلزلې به راځي. دا تېرم شو دا به راځي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. پر ځمکه به زلزلې راځي. اخرجت الارض اثقالها ځمکه کې لاندې چې څه دي ابه بره راوځي. وقال الانسان ما لها انسان به وایي دې ځمکې ته څه وشو. د کوټه کې خو تیر مات شنو را پرېوته. زه په دې سفر کې خو لرګي مات شنو سفر پرېوته. زه په دې ګاډي کې خو یو ډیبری ماته شوه نو اکسیډنټ یې وکړ. زه په دې دریابونو کې خو بارانو شنو سیلاب راغی. د په ځمکه څه وشو. اذا رجت الارض رجا الله فرمایي دا ځمکه به ټوټې ټوټې شي. وبست الجبال بسا او دا غرونه به ټوکړې ټوکړې بشي. وکانت هباء منبسا دا غرونه به داسې شي لکه دا مونږ چې د کوټه کې ناست یو او د چوندې کې د انور ته مونږ ته دا زرې ښکاري. ابا زرې ورته دا خلک وایي. کالعهن المنفوش لکه وړی چې څنګه دا د مالوچو دا پنبې دا ذرات چې په دې هوا کې الوزي دقسې به دا غرونه والوزي. دا خو د قیامت زلزله ده. خو ډېره خطرناکه ده. خو د هغې نه مخکې به دا وړې وړې زلزلې راځي او مخلوق به پرې تباه کېږي. غټ غټ قومونه خدای په زلزلو تباه کړي دي. عادیانو ګوره او سمودیانو ګوره. زلزلې پې راغلې او زلزلو سره تباه او برباد شو. غټ غرق شو. په ځمکه ننوتل. هغه عادیان چې قرآن شریف کې الله صفت کوي. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. هغه عادیان غټو غټو تنو والا غټو غټو وجودونو والا. الله وی جاب الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. په غرونو کې دنې دان لکوټې جوړې کړې وي. په غرونو کې دنې محلات جوړ کړي. غر ماتول آسان کار نه دی. دا د زمانې یو ټیکنالوژي وه. الله پې زلزلې راوستې. زلزلې سره تباه و برباد شو. د لوط علیه السلام قوم ته وګوره. رب ذوالجلال اغون کلی اوچت کړل. ځمکې سطحې نه لاړل اوچت شو. او جبریل علیه السلام ته وی وزر علم کا وته اوچت کړل او الاوړه یې راوغورځول.
ننم بحیر مردار چې څوک سیل لتلی د سیاحت والا وګوره هغه بحیر مردار کې ننم آباده او د جمعتونو منارې الوړې پرتې دي نن د هغې اوبه د ټول دریاب نه په بدل شکل کې دي سیاحان ځي او د هغې تصویرونه وباسي او په دې موبایلونو باندې هغه خلکو ته لیږي زما قسم په خدای که د خدای قدرت او طاقت ته څه شی ټینګېدی شي نمرود وی زه رب یم او زه خدایم د خدای دعوی کړې وه یو ماشي ولا پس پیمه کې وردن نه که یو ماشي د هغې ماشي د لاسه خدای نمرود مردار فرعون وی انا ربکم الاعلی لوی خدای زه رکوټ امنا الله وی خدا خدای دعوه دې وکړله ودرېږه داسې دې نه هلاکومه په دریاب خدای پاک سره د غون لښکره غرق او تباه کو او بیا خدای دنیا ته وخو دریاب چپوله او د فرعون لاشې بار راویستو الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وی تر قیامته پورې د نه د عبرت نښه جوړو الله وی تاسو د خدای دعوه وکړه سر دې ماته اوچت که بدن دې بچ کوم د دریاب نه دې وباسم او تر قیامته پورې به نشان عبرت د هغې فرعون لاش ولید داغه نومو داغه فرعون لاش ننم د مصر پاجیبګر کې پروت ته دنیا وردی او تماشې کوي رښتیا وایه د خدای د قدرت او د طاقت مقابله څوک کولی شي نشي کولی مخکې چې کومه زلزله غرمې وخت کې راغلې وه اخبار مې کته څومره لاندې راغلې وه د ځمکې د سطحې نه 300 کیلومیټره لاندې راغلې ده 300 کیلومیټر 300 کیلومیټر لاندې الله دماکه وکړه څومره دنیا جوړه کوله الله په دنیا کې ځمکه کې لاندې مختلف قسم نباتات پیدا کړي دي لګیا ده لوګي کوي نو کوي اور پکې بلیږي نو هغه دومره لوګي او دومره لوخړې او دومره لاوه جمع شي چې یو جړق وکړي ځمکه وشلېږي او بار راوغورځېږي دو پټه خدای په ځمکه کې دننه جوړې کړې دي دو پټه مختلف اسباب دي د زلزلې لکه دلته کې ګرم او یخ تار وجنګې څومره لوی دماکه وکړي یو غړب ناری کې اور په بل شي دقسې په دې ځمکه کې دننه خدای پټی جوړې کړې دي هغه یو پټی دی بلې سره الله یو ځای کړي هغې دومره زوري چې درز نارې کې او کاڼي م ورېږي او د ځمکې نه ګندونه م روځي او دنیا م غرقه کړي او مخلوق خدا په ځمکه نه نوځي پته م چاته ونه لګي دغه د خدای غضب چې کم وخت کې راغی توبه دې پکې بیا نه قبلېږي یوم یأتي بعض آیات ربک دا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبله چې د دې نه مخکې د چې ایمان نو او د رخ سره دی وایي چې یا خدای منم فرعون هم چغه واله آمنت برب موسی و هارون د موسی او د هارون رب منم الله وی الان وقد عصيت من قبل اوس چغې وی مخکې خو دې زما نافرماني کوله اوس د چغې نه قبل مخکې به توبه وباسي تمارونو دا ولې زلزلې راځي زلزله خدای قدرت طاقت ته خو هوا به خلکو وي دا ځمکه د غوی په ښکر پرته ده دا به د ښځو قصې وي نو چې یو ښکرې ستړی شي نو چې دی بل ته اړی نو یې صاحب زلزله راشي دا د خلکو خبرې وي دا د خدای قدرت ته او د خدای طاقت ته الله تعالی خپل قدرت مخلوق ته ښیي چې ګورې کولی شم مخکې ورځو کې چې زلزله راله یو څو کاله مخکې په دې مانسیره علاقه باندې تاسو ته پته ولګېده ورغلی څومره کورونه په ځمکه لاندې ډوب پاتې شي څومره خلک پکې مړه شي غټ غټ بلډینګونه لاندې په ځمکه نه ننوتل څومره خلک پکې تباه شو او که تاسو خیالي تاسو په دې کندراتو کې وګورئ اوس هم چې تاسو دا مقبرو کې بعضې ځای کې دا کندرات لټوئ نو پکې کلي روځي که نه روځي کلي پکې غون غون روځي بوتان پکې روځي دا چا ښخ کړي دي څه په دې کلو چا په شاولو خاورې چولي دي څه هغه زمانه کې خو شاولې نه وې دا لاندې پکې غټ غټ جوماتونه روځي دا غوی عبادت خانه پکې روزي بوتان پکې روزي لارې پکې روزي کوسې پکې روزي دا کندرات ته لګیا دی او خلک یې تشي لاندې روزي دا خاور په چا واچول دا په شاولو خلک واچولې دي څه دا په غوانو په میخ واچولې دي څه دا زلزلې راغلي دي دا په دې قومونو زلزلې راغلي دي او چې زلزله راغلي ده نو د ځمکې بره سطح لاندې تللی ده او لاندې سطح یې اوچته کړې ده ډوب پراته دي چې کم پکې غرق شو نو لاړ غرق شو پکې
زلزلې را روانې دي جناب. دا د ما خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده. حضور پاک فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه ده د تکسر الزلازل، زلزلې به زیاتې شي. او قرآن شریف دا آیت چې مې وی بعضې علما وی دا خو د قیامت دروازې هغه زلزله ده چې د قیامت په میدان کې به یو زلزله راشي. یو مثال الله ورکي. یا بعض خلک چې هغې د ماشوم لتی ورکولو وخت کې مړه دي، یا کمې ښځې چې هغه په حمل کې مړه دي، په دغه حالت کې به دوی الله جمدي کې او د زلزلې سره به دا قصه کېږي. لیکن بعض علما وی چې نه، هم سختر وزده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ رب العالمین آدم علیہ السلام تب آواز کی، اے آدم راشا دا اور لخکر جدا کا، اور تا چکم لخکر دی رب وی آدم علیہ السلام تا جدا کا. حضرت آدم علیہ السلام بر پیگی اللہ دا اور لخکر سمر دے سجدا کم وی دا ہرو زرونا یو کم زر جدا کا اور تا. یو روایت کې دا سره راځي، په بل روایت کې راځي چې په هر لسو زرو کې یو جنت ته جدا کو، دا یو کم لس زره دوزخ ته جدا کا. اوهو صحابه په جړا شو، صحابه په جړا شو چې دا یو پکې بچ کېږي چې دا بلا څوکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما جاړه وی دا شمیر به خدای په یاجوج او په ماجوج پورا کوي، اغي کې با دا شمیر الله پورا کوي. او په مخ کې قومونو چې زمونږ نه مخ کې کم خلک کافران تیر شوی دي، په هغوی به دا شمیر پورا کوي. او بیا نبی علیہ السلام او فرمایل وی د نور مخلوق په مقابله کې تاسو دومره یې لکه د یو سپین غوی په شا کې چې یو تور داغي. ډېر لوی مخلوق د ستاسو نه علاوه دا شمیر به خدای په هغوی باندې پورا کوي. نو صحابه بیا څه خوشحاله شو. هغه به هم زلزله راځي، غرض به راځي. او دې وخت کې بعضې علما وایي چې د دې آیت نه د قیامت نه مخکې زلزله مراده ده. ځکه قیامت چې راځي د قیامت زلزله ته وي نه مراده، ځکه د قیامت چې کوم وخت کې راځي نو هغه وخت کې به ماشوم نی، خلک به ټول بالغان. هغه وخت کې به د ښځې په ګېډه باندې بچي نی، خدای به ټول شنډې شوي وي، ماشومان به نه کېږي. او چې څومره خلک دا به بالغاني، د قیامت د راتلو وخت کې به نابالغه ني، ټول به بالغان وي. دا د قیامت نه مخکې دا خطرناکه زلزله ده. او یو حدیث پاک کې راځي، الله دې مونږ وساتي، وی دغه زلزله چې کله راشي کنه دا زلزله، نو وی د ښار د خلک به دې بانډو ته منډې کي، ځنګلونو ته به منډې کي، او د ځنګل درندګان به ښارونو ته را منډې کي. دا چې څومره زمري دي او دا څومره شرمخان دي او دا څومره اتیان دي، دی به په ځان نه پوهېږي، دی به ښارونو ته را منډې کي. ګډې چیلې او څاروي شرمخان به یو ځای سرېږي. اوهو دا سوچو په یاد په ځان به نه پوهېږي. او د حاملې ښځې نه بچی غورځېږه، او چې پی ورکوي بچی لاندې غورځوه، یو شور به، یو منډه به، یو غوبل به. تمارونو دا د خدای طاقت دی، د خدای قدرت دی. الله ته دا ټول مخلوق داسې دی، داسې لکه ما او تا ته میږي نه هم زیاته. ما او تا په میږي دونه طاقت نشته او دونه قدرت نشته چې میږي په دې لاس کې پروتي، په دې دونه طاقت زموږ نشته لکه څومره چې خدای په دې ټول مخلوق طاقت لري. یو آن سره یو ټک سره چې فیصله وکړي ختم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان و. صحابه ورته وایي د الله رسوله ولې داسې پریشان یې؟ وی څنګه خوشحاله شم، الله راته منظر وښو، څنګه خوشحاله شم؟ وی اسرافیل علیه السلام په خوله کې شپېلې نیولې ده، سر یې پټیټ کړی دی، غوږ یې خدای ته مایله کړی دی چې کله به الله اواز کوي چې پوک پکې وه. نو مارونو موږ ډېر غافله یو، موږ ډېر غفلت کې پراته یو. زلزله راځي، زلزله راځي، زلزله راځي. موږ ته خلک ډېر ټلیفونونه کوي چې د مرګ په سړي راشي، بیا سړي ته هر څه رایاد شي. مخکې ورځ کې هم ټلیفون وکړو، یاره جي زلزلې دي. ما ویو دینو بیا وی یاره جي نو ډېرې خطرناکې دي. ما بالکل دې نه نورې به خطرناکې راځي. وی یاره جي دا به څه چل کېږي؟ مې مروبه که نه مروبه؟ وی ښه مروبه. نو مې ولې پلار دې مری راوړي دي؟ مرې به نه څه به کې؟ مرې به که داسې دا مرګ نه مونږ یریږو خو تیارې وله مونږ نه کوو. ولې زلزله راځي؟ په دې سوچ پکار دی.
دا خو د خدای طاقت ته او قرآن کې مرادي او حدیثو کې مرادي چې زلزلې برادي او د قیامت نښې ولې راځي؟ د خدای عذاب دی. ولې د خدای عذاب راځي؟ خدای مونږ خفه کړی دی. الله مه خفه کوئ، اسم نشته. الله مه خفه کوئ. که زلزله راله او پکې ملم شو نسه نشته. او چې الله دې خفه کو نو چې زلزله در باندې راله نو بس بیا چې د سره څه کوي نو کوي د سره. نه مو دې خفه کړی خدای پاک، چا نه دې خفه کړی. رښتیا ووایه. زما قسم په خدای چې دا مونږ کوم ګناهونه او کومې غلطۍ کوو، که دا د حضور پاک په زمانه کې وي نو مونږ نه به هجرت کړی وي، مونږ به نه وي پرېښی. نن پردي مال ته خلکو بډې والي دي که نه دي والي؟ یو سړی پردی قرض غواړي، ماله قرض راکه قرض راکه، نیت یې دی چې یو ځل مې تېره لاس کړې بیا دې ما نه په سترګو وویني. هلکه تا سره خو ښه کوي چې تا له قرض در کوي، خو تا سره ښه کوي. چې ته دې قرض غواړې او تا له قرض در کوي، سوچ وکړه نن رور له قرض نه ورکوي، تا سره خو ښه کوي، نو تا ورته نیت د مخ نه خرابه کړی دی. اوروسه د چا باندې قرض دی، مدیون دی او دی مړ شو، د ده سزا څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې سړي جنازه نه ده کړې چې مړی به سنګ راغی وی هل علیه دینو، قرض پې شته؟ که وی به چې قرض پې نشته نو جنازه به یې پې وکړه، او که وبه وی چې او د الله رسوله قرض پې شته، وی هل ترک لدینه وفاء، وی د قرض څه پیسې یې پرېښې دي چې قرض یې پې خلاص شي؟ کوي به چې او د الله رسوله پیسې یې پرېښې دي قرضدارو له، قرض به یې پې خلاص شي، بیا به مخکې شو جنازه به یې پې وکړه. او کوي به چې په دغو قرض ته خو پیسې یې نه دي پرېښې د قرض د خلاصي دپاره، وی صلو علی صاحبکم، وی تاسو پې جنازه کوئ د پې نه کوم جنازه. دومره سخت شی دی. دقسې یو مړی راغی، حضور پاک تپوس وکړه قرض پې شته؟ وی او د الله رسوله، وی قرض دې څه پرېښې دي؟ وی نه، وی صلو جنازه پې وکړئ د پې نه کوم. ابو طلحه رضی الله عنه وی د الله رسوله صلی علیه، وی زه ته پې جنازه وکړه قرض یې په ما، زه به یې وله خلاص کړم. نو بیا ورمخکې شو جنازه یې پې وکړه. موږ نن څومره په دې پیسې وهو، ټګي څومره کوو او دوکه څونه کوو او دین پسې خبرې څونه کوو. موږ رسمي مسلمانان یو، خفه کېږئ مه. دړنه که موږ مسلمانان شو نو موږ د پیغمبر په نقش قدم روان یو. دلنه که موږ مسلمانان شو موږ د خدای قدر کوو، دلنه که موږ مسلمانان شو موږ د پیغمبر قدر کوو، دلنه که موږ مسلمانان شو موږ د شریعت قدر کوو. نن موږ خدای پسې خبرې، پیغمبر پسې خبرې، دین پسې سپکا. د دین خبره راشي نو موږ ته مخ واړو، علماو پسې خبرې، جماعت پسې خبرې، مدرسو ته سپک کتل. زه کله حیران شم، عبدالله ابن ابی په ټولو منافقانو کې سردار، رئیس المنافقین و د منافقانو سردار. جنازې به هم نبی علیہ السلام سره کولې، منځونه به هم ورسره کول. ګوره دغه کېده جهاد لبم ته باقاعده جهادونو له تللی دی. جهاد کې دنه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. روجې به هم نیول، صدقې او خیراتونه به هم ورکول، مشوره کې به هم نبی علیہ السلام سره ناستو، مسجد نبوي کې هم سره ناستو. او د منافق ولې ورته منافق وای چې کله به مقوم تلنو بیا د دین دشمن ولکه دین نو خوا ظاهر کې منظم کړ. جهاد څونه ګران کار دی، جهاد لبم ته خو چې موقع به او منتدلنه دین نو خوا. قسم د الله په ذات جمعات کې ناسب کله زم په ځان مو یریږم او په دې مخلوق مو یریږم. هلکه دا خو چې مونږ کله مقومونو نو زمونږ د خپل دین پسې خبرې خېږي. دا خو چې مونږ هم کله یو مرګري سره کینو او هغه مرګري لګي علماء پسې خبرې کوي، مونږ هم ورسره مرګري شو. دا خو مونږ هم یو ځای کې چې کینو او یو مرګري په مدرسو پسې خبرې شروع کړي، مونږ هم سر وسره اړو. دا خو مونږ هم چې یو ځای کې کینو او یو مرګري نیکانو پسې صحابو پسې خبرې شروع کړي، نو مونږ هم سره اړو چې دا مرګري خبره نه نشي. حضور پاک باندې جنازم کوله، زوی ته وی لاړ شه چې کله مړ کېده، وی د نبی علیہ السلام کمیس راوړو په ما به اچه دونه عقیدت. حضور پاک نه کمیس واچوا والا او په ما باندې واچوا، او پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې په مې جنازه وکي. حضور پاک له زوی راغلی سوچ مسلمان او عبد الله یې نومو، وی د الله رسوله زما پلار عبد الله بس نه جوړه دی عمرې، وصیت یې کړی. څه وصیت یې کړی دی؟ یو دا چې ته خپل کمیس راکې چې ورته ورواچو، او دویم د جنازه به پېته کې. پیغمبر علیہ السلام مبارک ګوره عقیدت یې دا نه چې عقیدت یې نو کمیس یې غواړي جنازه پې کوي. حضور پاک وی ټیک شوه، کمیس یې ولا ورکه، او چې کله جنازه تیاره شي نو ما ته ووایه د به جنازه کوم.
چا ورته وی صاحب دا خو منافق دی ته دله کمیس ورکې. او یو وخت عباس چې په بدر کې قیدی شو نو په دغه کمیس نو د بل چا کمیس پی پورا نو دی عبدالله ابن ابی کمیس را کړو دا دغه بدل خلاصو. وی زما کمیس وته فایده نه رسي سړی منافق دی. خدا عباس دغه کمیس بدل ول خلاصو. چې کله جنازه تیار شو نبی علیہ السلام لاړ او صحابه ځان سره کړ. وی زه جنازه پکاو چې جنازه ته څنګه سپونه ودرېدل عبدالله ابن ابی ته حضور پاک ور مخ کې شو. حضرت عمر راغی رضی الله عنه او د پیغمبر علیہ السلام دی سینې مبارکه ته مخامخ ودرېد. داسې بادر بسو کی چا کې چې مړی وشي نو د قوم خلک هم غمجني بچي هم غمجني. هغه وخت څوک دغه بدوی نشي د پلار په جنازه کې بل چا د پلار بدوي که کافر می بد نشوي. قومي ولار دي بچي ولار دي نوسی ولار دي خریانی ولار دي ماما زامن تروران ټول ولار دي. او عمر کې دین دی دین نه غراغه د حضور پاک دی سیری ته مخامخ ودید. په بخاری مسلم کې راځي بالکل مخامخ او ورته سوي اتصلي على هذا المنافق. الله رسول په دې منافق جنازه کې ته په داسې سړي جنازه کې قال يوم كذا كذا وكذا په پلان کې ورته دا خبرې کړې د خود ته نه معاف کړې. دی عبد الله ابن ابي ابو جهل خود سره تور راغشته را نرتوب پشان میدان کې ولاړ دی په خپل دین نرو نر مړ شو په خپل دین نرو په کفر نرو کفر کې نرو. عتبه خود تور را واغشته شیبه خود تور را واغشته دیش پیره خوستا جامه باندې داغو لگاو دیش پیره خوستا په عزت ته تلې ورته کړې دي. پلان کې وخت ته ته ذلیل لفظ نه دی ویل عیاذا بالله. پلان کې وخت دا نه دی ویل دی نه دی ویل دی نه دی ویل. حضور پاک له خدای عجیب کوی ورکړ او عجیب صبر ورکړ. اخر عني يا عمر. عمر رستشا داسې بهادر عمر رستشا چې په دې کارونه شو. عمر وته سوي وی ته خدای نه منې کړی جنازې نه وینا نه منې کړی. الله ما تویل دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كتول بخنا غواړي کنه غواړي نه بخم که او یا زل ولا بخنا غواړي بیم نه بخم. ما ته خو الله دا نه دی جنازه په مکوا دی ویلی چې بخم نه ګوره حضور پاک سوی اے عمره ما ته خدای وی که او یا کرته بخنه غواړي نه بخمه خو کما ته دا پتو لګیږي چې دا او یو نه پزیاتې بخید او یو نه زیاته بخنه ولا غواړم. هغه دشمن چې د پیغمبر د سپینې جامې دشمن بی عائشہ غنده بی چې قرآن و تا پاک ویلی دی پاگی الزام لگو. لیکن حضور پاک صبر تا گورا ما تا پتاو لگی دا چه او یو نزیات باندې بخلی کیگی او یو نزیات ولا بخنا غوارم. اخوا شو عمر جنازه پی اکللا او جنازه نا پس سے چلو که قبر تم حضور پاک دا منافق ورخکتا که او پری کندو دا پاسے کینو او قبر تے ورخکتا که نو اللہ یت نازل که لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. عمر چې د تویلو ټکی د تویلو نن پس به د منافق جنازه کې نه کې او نه به قبر ته ودرېږي. دا عبد الله ابن ابي چې پیغمبر علیه السلام خدای پاک رستو ته اعلان وکړ چې منافق وګوري په قبر باندې ودرېږي او یا ضرب خلق غواړي او یا کرته نه بخم نه بخم نه بخم. منځونه کول د نبی علیه السلام سره روجه نیولې د حضور پاک سره صدقه ورکولې مشوره کې بناستو جهاد لبته. ولی منافق و بیا دړنه دین نو خو دړنه پیغمبر نو منلې دړنه دین نو خو. زما قسم په خدای چې اوسم د مخلوق کله وینم کله د مخلوق نو زما یره پیدا شي چې خدای پاک اسنه هغه دله کې مونږ نه څوک یو مجلس کې د دین خلاف خبره وکي رښتیا وایي خلق دا دوست خپکی نه 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 که زه جواب ورکوم خدا دوست په می خپشي دوست خیر دې که خپشي خو خدای دوست خپشي دوست نه خپکم الله دې خیر دې خپشي. څوک د دین خلاف ډیر خلق نن سبا د عقل په بونه لګا دي دین کې خبرې کوي عقل جنگ یو دین کې خبرې کوي مدرسو پس خبرې حافظانو پس خبرې قاریانو پس خبرې عالمانو پس خبرې هلکه ولې کوي ظالمان دا حافظان او قرآن خدا قرآن دا خدای خی نو که خدای دی خوخی خدا خدای قرآن باندې خوخی کړ
دې مدرسو کې خدای قرآن ښودل کېږي، د پیغمبر دین ښودل کېږي، نو که خدای او رسول دې خوښي خدای دین به دې خوښي کړي. دا عالمان خو ته خدای او رسول ښایي، ګناه کوي هغه خپله وباله خپله ګناه د تیم کوي، هغه هم کوي خدای پیشا ستانه به بیا هم کمه کوي. نو دا خو معلومیږي دا چې خدای او رسول سره دې مینه نشته. که خدای او رسول سره دې مینه وي نو مدرسې نه به ځان قربانوي. که خدای او رسول سره دې مینه وي د مولات لاسونه به دې ښکلو. که خدای او رسول سره دې مینه وي د قاري دا څه تندی به دې ښکلو. که خدای او رسول سره دې مینه وي د دین له به دې ځان قربانو. رښتیا وایه مونږ چې موقع مونو نو مونږ بیا دوست خفه کوو نه. مونږ چېرته چا سره د دنیا لپاره مونږ رښتې پرېږدو، دا ګناه. جیب مونږ وو د مسلمان غلا مونږ کوو، مسلمان ته ضرر مونږ رسو، ګاونډي ته ضرر مونږ رسو، پلار ته زوی ضرر رسوي، پلار زوی سره ظلم کوي، ښځه د خاوند د حق خیال نه ساتي، خاوند د ښځې پروا نه ساتي. نو ته په دې کې ملا وې په زلزلې به نه راځي. دا خو خدای ډېر صابره دی. زما د قسم د الله په ذاتي زما رونو د دې نه پوټینې ګناهونه پخوانو قومونو کړي دي، نو خدای په ځمکه اړولې ده. دا د چا برکت دی چې مونږ ته خدای ګوري. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی. مونږ څه نه کوو په دې ودونو کې، مونږ څه نه کوو. واده خو خوشحالي ده که نه، تعالی خدای خوشحالي درکړه. نو چې تعالی خدای خوشحالي درکړه نو غیرت دا دی چې ته خدای خوشحاله کړه، نو چې تم خدای خوشحاله کړه. ته خوشحاله کړه نو تم خوشحاله کړه. نو زه پکې څه کوم؟ زه خو خدای خوشحاله کړم. چې تعالی خدای ځواني نه و درکړې نو تا به واده نه وي کړی. که تعالی خدای مال نه وي درکړی دا ډمې به دې نه وي ګډې کړی. که تعالی خدای مال نه وي درکړی دا ښځه به دې نه وه کړې. که تعالی خدای روغ صحت نه وي درکړی دا ښځه به دې نه وه کړې. نو تعالی خدای روغ صحت درکړه، ځواني درکړه، مال یې درکړه، خوشحالي دله درکړه. پلار دې خوشحالېږي په دې واده هغه خوشحاله، مور دې پې خوشحالېږي هغه خوشحاله. نو ته خدای ولې خفه کوې؟ رښتیا ووایه دا د غیرت تقاضا ده که دا بې غیرتي ده؟ نو چې تا خوشحاله خو ته ما خوشحاله کړه. په خدای کې مونږ خدای خفه کوو، په دې موبایلو کې مونږ څومره نخرې کوو. نن سبا د موبایل نه خطرناک څیز بل نشته. ابل مې یو ځای کې وې مې که د حضور پاک مبارک په زمانه کې وې ممکن ده چې اعلان یې کړی چې دا حرام. یعنې دونه خو به یې ویلي چې خدایا د موبایل د ګناه او د فتنې نه مو زما امت محفوظ کړې. څومره په موبایل کې نن ګناه ده. واړه واړه ماشومان 22 ماشومانو له موږ موبایل په لاسو کې ورکړي. دې ماشومانو ته د موبایل ضرورت څه دی؟ یو ځای کې روان وم د یو مړي دوا راتلم، ماښام ناوخته و چې داسې یو ما څوک کتل مې چې لار تپوس وکړم چې دا دعا کوم ځای کې کېږي. زمونږ په علاقه کې نوم یې د تنالم چې داسې مې وکتل یو ماشوم و رڼا ترې ختمه بیټري ده ورسره چې داسې سر مې د ګاډي نه ورته وکړ، دومره غټ موبایل ورسره و، بربنډه جینۍ ورته ګډېده. رکوټې ماشوم 22 ماشوم مې بچې دلته راشه ویرېد مانه مې یارېږه د دې مړي د ځای تپوس ته نه کوم. بیا رانږدې شوه، موبایل دونه غټ و چې جیب کې نه راته ترخ کې پټ کړ. مې د چا زوی وي د پلان کې پلار یې ما پېژنده. مې بچې دا موبایل دله چا اخیستی دی؟ وي دا له بابا اخیستی دی. ما ورته خپل نوم وښومې د ما دا نوم دی او پلار ته به دې وایي چې ستا نه غټ بې وقوف بل نشته. ما ورته یاد دی تا ته د موبایل څه ضرورت دی؟ پوټینې لکان بابا ګوره چې ګوړه دې وشي ماله به موبایل هلې بچې دوا کوه که خیري چې خدای پاک ښه خرڅه کړي که نه تاله به موبایل اخلم. دوا کوه بچې وایي که نه وایي؟ بھائی جان نوکر شو که نه لومبۍ تنخوا کې به ماله موبایل هلې او خورې دوا کوه. وراره ته وایي دوا کوه لومبۍ به تاله موبایل اخلم. تجارت پسې ځي دوا کوه چې ګټه ماله به پکې موبایل داسې موبایل دله والم بچی چې دوا کوه چې خدای ډېرې پیسې راکړي چې ډېرې راکړي. بشیر جان سره هم 4 پراته دي په جیل کې. 4 وی لټوې قسم دې 4,000 پراته دي. دته د موبایل ساجت دی. زه یو ولا پکار دی که څوک د ناتونو یا د پروګرام دعوت ولا ورکوي یو ولا پکار دی. نو ظالم سره 4 موبایل په جیب کې پرتی. نو زه تا نه څه ګیله وکړم او د بل نه څه ګیله وکړم. خو دا ښځه د ده په هغې کې هغه شی نشته او که پکې ویم نو دی پیسه کوي. ماشوم به په اوړي کې پکټ کې پروت دی، په اوړي کې مور ورته بچې اوړی دی که نه ګرمي ده دا څادر د ځان نه لرې که نه مورې سر مې خوږېږي. سر یې نه خوږېږي په هغه څادر کې دننه فلمونه ګوري په موبایل کې. خلک تباه و برباد شو. په
پخوا مونږ ماشومانو په دې کلي کې بچته یو کس تیم فلم لته پیښور ته نو چې غریب براته نو په سر به ساده راچولو چې څوک مې ونه ویني چې فلم مې کتلی دا څه وکنه او بیا هم خلکو بدی شوي دا فلمونه ګوري اب هم چېته په ګوډ او په چارای کې به چېته پیسې بچت کړې وې پیښور ته به چېته میاشت کې یو ځل به فلم لته دا څه دلاله که نه اوس ورشه وګوره په موبایل کې ورته فلمونه ور واچوي دا چې څوک یې ورته اچوي دام غټ ګناهګار دی دا موبایل والا چې څوک چاته فلمونه اچوي د ښځو تصویرونه ورته اچوي د ګناه اډه ده جوړه کړه چې څومره د خلک دا ګناهونه ګوري د دې برابر ګناه بر دغې سړي کېږي انټرنیټ ته نن سبا فیسبوک ته دنیا پېښته ده تسبیح د خلکو یې دي جیب کې به لاس وردنک په تسبیح به ګوتې وجنګېدې نو خدای به ور یاد شو نن سبا چې جیب کې ګوتې دنده کې په موبایل یې لاس ولګي جنکو سره موبایل سړو سره موبایل او ټول تصویرونه والا موبایل او فیسبوکونه دي او ګنده تصویرونه پې ګوري زلزلې به نه راځي قسم په خدای که توبه مو نه ویسته د مارونو د شپې یو ډرق به راځي یو ډرق او اوچ سره به لاندم سوځي بیا د بني اسرائیلو په زمانه کې جبرئیل علیه السلام ته الله یو کلی وښو ویلار شه دا کلی غون ور واړوه یو لاک خلک و پکې الله دې کې خو 40,000 ګناهګار دي مونږ شمېرلي دي په نښه کړي دي او 80,000 خو پکې پاک دي وی دا 80,000 دا 40,000 منې کوي ولې نه دا 80,000 دوی سره غم خاده ولې کوي دا 80,000 دوی سره تعلقات ولې ساتي دا 80,000 دوی سره په مړو جمدو کې کینی ولې دا 80 مخکې تباه کوي دا 40 وروسته تباه کوي بیا به په خپل نیت پاسو په خپل نیت به پاسو چې کم نیک ته جنت ته به ځي چې کم ګناهګار دی دوزخ ته به ځي یو جړق کې د شپې ورکه کنه یو جړق قسم په خدای که سپلې غوستو تام تیار شي خدای یاد کې تا موبایل پرې الکانو سره موبایل هلته به مقبره کې ناستي او په سر به ساده رچولي او خلک وایي وي د پیر صاحب نه وظیفه اخیستې ده پیر صاحب نه وظیفه نه اخیستې ده هغه په هغه موبایل چې ته چا سره لینک برابر کړی دی هغې مو ته پرې کړي دي په 1 غنټه 4 روپۍ باندې 1 غنټه خبرې او په 4 روپۍ یو شواروز خبرې هر شی سر خوړلې ګرانېږي دا مردار ارزانېږي انټرنیټ ته او فیسبوک ته خلک یې تباه او برباد کړل خلک یې د پیغمبر دشمنان کړل خلک یې د خدای دشمنان کړل خلک یې د جهنم خشاک کړل جنې به په مصله ناستی مور یې وایي اخو ډېره نیکه وه که نه دا څنګه مټیزه لاړه اخو ډېره نیکه وه په مصله به ناسته وه او سر به پټ کړی او مراقبه به وه ما وی دا خدای سره مراقبه نه وه دا چا پسې چې لاړه ده سره مراقبه وه د مصله ناستی خدای یادوي مهرباني وکړئ زړه مې دردېږي زما وروڼو هغه دین ته چې ګورم چې د کوم دین دپاره د رسول الله مبارک غاښونه مبارک مات شوي دي او شهیدان شوي دي هغه دین ته چې ګورم چې کوم دین دپاره د حضرت حمزه رضی الله عنه قرباني شوی دی لکه غوښه چې په سرمن پرتې دقسې ټوکړې ټوکړې پروت و هغه دین ته چې ګورم چې د رسول الله مبارک وینې ولتوې شوي دي زمونږ نه نن په دې ګناهونو روان دی شیطان مونږ منو د شیطان او د خدای مونږ نه منو د ماشومانو بچولا د زنانولا د جینکولا موبایلونه مه ورکوئ مه ورکوئ مه ورکوئ د خدای د قهر او د غضب نه ویریږئ او که کړي م وي نو یو علاج درته ښیم د دې ګناهونو د وجې د عذابونه را روان دي مونږ نشته د خدای نوم هلته اخیستې کېږي الله اکبر الله اکبر نبی علیه السلام فرمایي چې کله بانک وویل شي د بانک جواب ورکا د خدای د نوم جواب ورکا نو مونږ هغه وخت کې دوستانو سره په موبایل خبرې کوو تکبیر تحریمه وخت کې پکار دي چې سړی مانځه ته ودرېږي نو مونږ تکبیر تحریمه په ځای پرېږدو او دوستانو سره په موبایل خبرې کوو د موبایل د لاسه د انټرنیټ د لاسه مونږ نه مونځ پاتې دی د فیسبوک د لاس نه مونږ نه ذکر پاتې دی خدای پاتې دی د خدای دین مونږ نه ير دی نو عذابونه زلزلې به نه راځي یو څیز درته ښیم توبه وباسئ خدای ته دو څیزونو باندې د امت نه عذاب ختمیږي یو دا وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم نبی علیہ السلام ته الله وی چې تر څو ته په دې خلکو کې موجود عذاب به نه راځي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او چې دې ما نه بخنه غواړي استغفار 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 نو عذاب به پې نه راولم نو که غواړه چې زلزلې دې نه راځي او که غواړه چې زلزلې راشي موږ د عذاب نه بچو نو استغفار وایه د خدای دربار کې وجاړئ معافي ونیسئ معافي غواړئ معافي یو مثال در کوم حضرت د تنبیه الغافلین کې علامه سمرقندی واقع لیکلی ده
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پلاره ته د حضور پاک ملاقات لته یو نوجوان راغی او زارو قطار چغی و یو جاړي عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته وی بچي برخوردار ولی چغی و یو جاړي وی یو ګناه را نشوي دا ګناه شوی دا ډیره غټه ګناه شوی دا خدای لک دومره چغی واله او دومره سلګي حضرت عمر په جړا عمره د خدای د پاره مال نبی علیہ السلام تلال شاه او سپارښ وکړي مال بخنه غواړي غر کې متبه عمر سے بتوي ام په جړا شنو وی خبرو کې زدان مخ کې زما چې مخ کې ورغه نبی علیہ السلام ته عمر سے جړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته عمر ولی جاړي ام سلګي وي عمر ولی جاړي وی د الله رسول یې ولک ته ځان په جړا مړته چغي وي دا هغه جړا ته ګورم نو مال جړا رااله ولی جاړي وی هغه وی چې مان یو غټه ګناه شوی او مال د پیغمبر علیہ السلام سپارښ وکړه چې مال بخنه غواړي وی دلک تاواز کا الک چې را دن نشو په سلګو په چغو جاړي او چغه وی د الله رسوله ډیره غټه ګناه را نشو حضور پاک وته وی سونه غټه ګناه شوی ده وی ډیره غټه ګناه وای څه ګناه ده نشم ویل د الله رسول ډیره غټه ګناه ده وستا ګناه غټه ده کله اسمانونه وی دما ګناه وستا ګناه غټه ده کله الله عرش وی دما ګناه وستا ګناه غټه ده کله کرسی د الله وی دما ګناه الکه شرک ته کړي دي سو وینا د الله رسول شرک مې نه دی کړي مسلمان دی وجلې دي سو نه د الله رسول مسلمان نه دی وجلې څنګه غټه ګناه ده غټه ګناه خدا غل چې مسلمان به ځای عمل کې او شرک وکړي وینا شمیر د الله رسول چې سره په سلګوش دومره وجل چې حضور پاک په جړا کا وای ګناه صدا او ویم د الله رسول سزا خو بنه راکې کنه او کراکې تیارې ما خو چې اخر می خشي ما بلو بخي ته خو وای کنه څه ګناه ده وی خدما ګناه ده چې ما به کپنونه د مړو نه استل ابا می خرصو کله چې به خلکو مړې وشو خخ به کو د شپې به زورل ما به داغه نه کفن وستاو می خرص کړ الله رسول وېما او وای وی خانو د انصارو کې یو جنې امله شوی و د شپې ورلم دا غینه مې کفن وسته چې کفن مې وسته غجینه خو مړوا په قبر کې پرتا وا خو ما نه غجینه سره ګناو شو هغه مړی سره هغه مړی جینه سره ګناو شو چې ګناو شو دا هغه مړی جینه د وجود نه د هغه جینه په شان چغر او چته شو او ماته وې چې اے بندا ډېر ظلم دی وکړ ډېر ظلم دی وکړ زه خو تا د قیامت دروازه پاغا تلش شل زر قامه کې رسوا کړم اتلش شل زر قامه کې بربنده کړم دا اسوکل او د قیامت په دغه لوی اروزو به خلکو خو مړي خپل لمبولې دي نو خدای ته به پاک ودرېږي او زه دې په غټه بیودسۍ کې ورواچولم نو زه به د قیامت په ورځ خدای ته په غټه بیودسۍ کې ودرېږم دومره دې وشرمولم دومره دې رسوا کړم دومره دې بېعزت کړم د قیامت میدان کې دې وشرمولم بس الله دا ګناه شوی دا الله رسول دا ګناه شوی حضور پاک وته فرمایل واقعي ډېره غټه ګناه دې کړې ډېر لوی جرم دې کړې مړی سره داسې ګناه بیا زنانه سره دا لک پاسې ده دا لک یو یریدم پاسې دم چې اسنه چې تسبل سو آیت دما په حق نازل نشي او نبی علیہ السلام خود غصه شو لا او چې څنګه لاړو نو سبا غرونو ته لاړ مدینه پرې خودا او په غرونو کې خدای ته چغې وای یا خدایا نو ما نه ګناه شوی ده کنه الله نو څوک دي چې ما به وبخي ستانه بغیر الله ته چغې شوروش جلا شوروش الله بل څوک ته چې ته چغه وا الله ستاره درنه خو بغیر بل څوک نشته زه خو حضور پاک لم لاړم اغیم غونه کوي غټه ګناه دې کړې یا الله څوکم خدای ستانه بغیر بل څوک دی ساده درنه بغیر بل څوک دی خدای چاته چغه وا ما یا خدایا کدلته می پینې سينو دا سر مې مات کا خو چې خیرت کې مې بچ کی سلويخ تر دې دا چغه واله سلويخ وظیفه حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته وای الله راو لګلم
نبی علیہ السلام ته ووایا چې دا مخلوق تا پیدا کړی دی که ما پیدا کړی دی؟ حضور پاک وی نه الله پیدا کړی. وی الله وی چې دا رزق ته ورکې که زه ورکوم؟ وی نه الله روزي ورکوم. وی ښه دا مخلوق چې ګناه وکړي زه به یې بخم که ته به یې بخې؟ وی نه الله به یې بخي. وی ښه ورشه هغه سړی راوله او دا ورته زما د طرف نه د الله د طرف نه اعلان وکړه چې ما معاف کړی او ما بخلی. سړي پسې ګرځېدل راوسته. توبه استغفار داسې شی خو هغه د پښتنو توبه نه چې صرف غوږونه نیول دي او توبه توبه د بدو چې څوک نینو عمله په بدو، هغه توبه نه، د زړه نه توبه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. پښتانه وایي که نه؟ په نسوحا مې توبه، دا نصوحا عربي لفظ دی. داسې توبه چې یا الله په دې ګناه ستومانه ما که مې نه وې کړې څه خبره وه، الله آینده له به نه کوم، قصد به کې چې بیا به نه کوم، نفرت به پړه کې د ګناه نه پیدا کې او د خدای په دربار کې به د معافی اعلان وکړي، د معافی درخواست وکړي، بیا به د ګناه ته خدای پاک معاف کړي. نو زلزلې د خدای لوی قدرت او طاقت ته علاج یې څه دی؟ استغفار، د خدای په دربار کې معافي غوښتل. او زما رونو ګورې کراله زما قسم په خدای چې دا ځمکه او جایداد او مال او دولت هر څه د نه پاتې ده، توبې ته به هم جوړ نه شي، چت به د باندې کینی، تیر به د باندې راوغورځېږي، ځمکه به وشتېږي لاندې به ننوځي، بیا به څه کې په دا مال او په دولت په دې بچو باندې. نو د خدای په دربار کې استغفار ډېر ووایه. ښه زلزلې دي خدای به یې دفع کړي، که دفع نه شوې تا خو به خدای د عذاب نه وساتي که نه. نو د خدای په دربار کې استغفر الله استغفر الله استغفر الله، د زړه نه توبه وباسئ، بخښنه غواړئ. او که دا پوره استغفار ویلی شئ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. ډېر ښه دی، علماو نه زده کړئ. استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه. که دا هم ني یا الله تا نه بخښنه غواړم، یا الله تا نه معافي غواړم. او یارونو شته بل څوک چې زمونږ ګناه معاف کړي؟ شته څوک داسې چې ګناه به یې نه کړی؟ موږ ټول ګناهګار یو که نه؟ او بغیر د الله د اسرې نه او د ذات نه زمونږ بل څوک نشته. د خدای په دربار کې عاجزي وکړئ، توبه وکړئ، استغفار وکړئ، نو خدای به هم د دې عذابونو نه په خیر خلاص کړي. او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پرېونځي، یا خدای دا غر به کله را پروځي. دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه، یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم. دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق شو. اوس توبه چې انسان وبخي او د الله نه بخښنه وغواړي، الله پې ډېر خوشحالېږي. او ولې پې الله خوشحالېږي؟ د هغې یو وجه خدا ده چې د الله په دربار کې خپل ځان عاجزه کړه چې خدایه زه تا نه معافي غواړم، خو عاجز یم که نو یو یې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه، دویم یې د الله د لویۍ او د لوی قدرت عقیده ولرله چې خدایه دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسې، ما راګیر نه کړې، ما له تکلیف را نه کړې. ولې؟ ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه اله دی یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري او دی یریږي چې هغه مې راونه نیسي. نو د خپلې عاجزۍ اظهار هم شو، د الله د قدرت هم، او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نه ویشي. دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی، دا صفت د الله دی. په ګناه نیولم کوي او الله بګناه بخي هم، او خدای ته دې ډېر لوی وي، نو ځکه په الله خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالېږي، یو مثال یې ورکوي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی، په یو اس د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان دی. د ځنګل منځ ته لاړ، داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته. دی ستړی شو چې لږ دمه کوم، دا باقي سفر به بیا وکړم. هسې یې وتړه، ځان سره یې نږدې او د سملاس وده شو.
چې د خوب را پاسېد ویې کتل اس نشته، اس تښتېدلی دی. دا سړی ډېر زیات خفه دی، دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید، مرګ راغی، ځکه چې د دې ځنګل نه اوس زه په خپو وتی نه شم، چېرته به ځم؟ دا اس په ذریعه خو تلی شم، اس خو لاړ، او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې، او ځنګل خطرناک دی، هر قسمه حیوانات پکې شته، زمري پکې شته. دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کم، خو هېڅ پته د اسو نه لګي. دی اوږم شي ډېر زیات او تږم شي، او د مرګ چې څومره علامې اسبابي دا و د ټول حاضر شي. لکه سوچو کې چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی و، هلته سملم، ډېر اوږم و، ډېر تږم و، ډېر ستړی سر مې ګرځي، نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر. دومره دی تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو، او سترګې وغړولې، نو اس ورته ولاړو، او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو، هم اقه د ده خوراک او د ده څښاک، د ده اوبه، د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی. دی دومره خوشحاله شي که نه، حضور پاک فرمایي که د خوشحالۍ نه خوله خطا شي، نو دی وایي د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه، زه خو اوږم خوراک ته م راکړه، تږې وم اوبه دې م راکړې، او په دې اسو څه خپل ځای ته ځانم رسولی شم. نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک، خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم. وی خولې خطا شي، خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب او زه دې بندې. نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې، ته مې بندې او زه دې رب یم. نو چې دا سړی په دې اس موندلو، په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو، الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالیږي. افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو، توبه هم نه وباسو. مونږ د خدای دشمني هم کوو، ګناه خو د خدای دشمني ده، ګناه خو الله خفه کول دی، مونږ الله خفه کوو. ګناه خو د الله نه بغاوت دی، لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي، بادشاه څومره لویه سزا ورکوي. الله خفه کوو، الله سره دشمني کوو، د الله نه بغاوت کوو، بیا توبه نه وباسو. او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوقو توبه ده. د خدای پورې ټوقې څنګه ګناه به نه کوم، زماره توبه نو بیا وکړي، ګناه به نه کوم نو بیا وکړي، ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي، دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی. یو سړی وی صبح در کف توبه بر لب، دل پر از ذوقه گناه. صبح در کف توبه بر لب، دل پر از ذوقه گناه. معصیت را خندم آیت به استغفار ما. بلاس کی تسبیح دی او پخلی وی توبه توبه توبه، او پړکی څه دی چې توبه توبه ده بدو، او چې سوکنی بیا هم لپه بدو. لکه امقه ګناه پرتی وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړې، ځکه تا خو ته خدای پورې ټوقې کې لکه د تو ګناه نه توبه نشته، په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې، خمې تباه کړې. او چې په سچه توبه بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده. او یو صحابي دی حضرت معاذ اسلامی رضی الله تعالی عنه، راغی رسول الله مبارک له جمعت، دې ته توبه وایي. مونږ ته ګوره، زمونږ توبو ته ګوره، توبه 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 چې خلک وویني خولې نه توبه وي، خدای توبه وي، خدای توبه. هسې د خلکو دپاره توبه توبه کوو، دړنه والله که توبه دې وویسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي. راغی رسول الله مبارک جمعات کې ناست دی، او دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست، د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی، په ما د خدای حد قایم که. رسول الله مبارک او څه وایي؟ زنا مې کړی دی، الفاظ یې ووایي.
حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړو دی راغی هلته کېناست ځکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کې بیا رسول الله مبارک ورته وایي غږ نه کوي بل طرف ته یې مخ واړو مطلب یې دا چې دا سړی ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي که بیا وایي د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته یې مخ واړو دې خوا بیا راغی سړی نه ځي بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړې ښکل کړې به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي ځکه د زنا اسباب دي وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي حق عمل مې کړی او په ما د خدای حد قایم حضور پاک صحابو ته وی دی بوځئ څلور ځلې په ځان اقرار وکړه او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وی هغه ختمې شو دې سنګسار کې چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ته وکړه حضور پاک واده دې کړی دی وی یو وی لاړ شه دې سنګسار کې بویې ته د مدینې منورې نه بار کاڼیزه ځمکه کې او صحابه په کاڼو وویشته چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولې نو د منډې کړې وتښتېد د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و حضرت عمر هغه هډوکي اوچت که او په دا سر یې وویشته او خیره یې ورته وکړه خدای دې داسې داسې کا که تا دا زنا نه وکړې نو نن به مونږ د وینو نو ککړ شوې په مونږ دې وینې راوغورځولې مړ شو غریب راغی حضور پاک له صحابه چې رالل رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسول سړی رجم کو تر هغې پورې چې بس ساتې ووته سنګسار شو کوم انسان چې واده کړي که ښځی او که سړی وي او زنا وکړي دقه سزا ده زنا خو ډېر خطرناک جرم دی د چا لور خور سره ته به د ملي کې دا خو دې تباه که غرق دی که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کوي ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي دا هغه ښځه که واده شي نو خلک ورته پیغورونه کوي په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه یې کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو هډوکي د اوښ په جامې په هډوکي وویشته او خیره یې ورته وکړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته غوسه شو وی عمره دا دې څه کړي دي بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله الله اکبر لقد تاب توبة وی داسې توبه دې ماعظ وویسته داسې توبه یو روایت کې اهل مدینه راځي بل دی ګناهګار امت راځي که دا توبه زما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي څه دې خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولې ورته حکم معلومو ما سنګسار کې خو چې زما الله زما نه خوشحاله شي ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زما نه خوشحاله شي دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي دې کې خپل حکمتونه دي یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل هلته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تاویلات کول بیا به تاویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه لیکن د قرآن ایت ته خو زموږ علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقي دی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی او په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا به کې څوک تاویلات وکړي وره بله وره څو ورځې پس ښځه راله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ما هېڅ سره بدنام یم هغه زنا ما سره کړې
پامام د خدای حکم قائم که اوس وسره سکې ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که مامم په کاڼو سنګساری حکم ورته ښه معلوم و لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې ده زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی سي زه دې مړه شمه خو چې زما رب خوشحاله شي اخرت د سزا نه بچ شم ایمان دی ته وایي صاحبه خلک وایي دا دی هغه دی دا د صحابو ایمان دی دا د صحابو د خدای نه یره ده په کاڼو ویستل اسان کار دی په توره او په چاړې ووایه نو زه په یو ساعت کې به ترې سوځي او چې په کاڼو یې ولې څونه ساعت کې به دا ساوځي او په څومره زخمي کېږي به او کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې سړی مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږی ما د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړی کړي سل مړی یو سزا دا ده چې په چاړې سټ پرې کا په توره ووا پانسی کا خبره ختم 5 منټو کې دی سل مړی چې کړي چې زر مړی کړي دقه یو سزا ده چې ساتې وباسه پانسی کا د په چاړې ووا په توره ووا یو 2 منټه کې به ترې سوځي او چې زنا یې کړي زنا نو په کاڼو به ولي سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي ښځه نو داسې به ترې سو باسي چې په کاڼو به یې ولي که ګنټه کې ترې سو ووته او که نیمه کې ووته او که په 2 ګنټې کې ترې ووته خطرناک جرم نه لکان او جنکې الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي مونږ ته خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته وخوړ مونږ نه خلک د مسلو تپوس کوي ځان سره یې پړه کې ساتو د چا چاته نه وایو د مسلو تپوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته د ما قسم په الله په جومات کې ناست یم یو هلک ماله راغی د ډېرې مودې خبره ده خو موږ دا خبرې ټول زړه کې ساتو مسلې تپوس کوو یو هلک راغی ماله په الله باور وکړه جومات کې ناست ما ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک هم داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي دي خلک نښتې دي په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې سکي او دا سر خوړلی چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود هم درله تباه کو غرقې کو بچیم دله غرق او تباه کړل خلک خوشحاله دي پیسه مې وګټله سپیره د دنیا خلک د زناکار کړل سپیره جنکې د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تپوس وکړم دا ولې دا خلص کی دا چې اوس کې 4-5 ورځې بیا ویښ ناستي بیا ولا خوب نه ورځي وایي دې کې دا چلونه شته دا د بدعملۍ دپاره خلک استعمالوي دا حال دی زموږ امت کم طرف ته لاړ کشران لکان جنکې بربنډې دي بربنډې ګرځي جنکې وایي پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مری کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یره څه شوه د خدای بندګانو مرګ نه لرئ ځنکدن نه لرئ قبر ته به نه ځئ خدای له به نه ځئ څه به کوئ توبه وباسئ د خدای په دربار کې خدای نه ویریږئ که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک خلاص کړي او دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جنکې خو وخت وله الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلیږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک له ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه سنګسار کړی دی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ما د اسلامي سره بدنام یم او مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو
وی زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم دې غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاری که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خفه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکه دا ماشوم چې که پیو نه پرې کې او خپل خوراک شروع کې نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاری کو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا عجیب حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاری شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک له راله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وی د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګورئ دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګورئ په خپله خوري ډوډۍ ما ته حاجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغش بل چاله یې ورکړه وی د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وی دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے کے مریو کار سے کی گی دا ڈوڑے خوری بار بار پیغمبر ذرا دی پا ما دا خود حکم جاری کا گناہ باندے اللہ خپشوے اس دا اللہ خوشحالول کواری کن نو پڑے راسان خوشحالے گی چی اللہ زما توبہ بیا با گناہ نکو دری خبری دی دری یو دا جستو مانش الندم توبتن بس توبه نشي څه چې دا ګناه مې نوې کړې څه خبه وه دې ته ستوبانتیا وایي دویم معافي وغواړئ فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ چې خدای ما وبخه ما معاف کا او دریم قصد به کوې چې آینده له به دا ګناه نه کوم درې خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نوې کړې څه خبه وه توبه به وباسئ الله ما معاف کا او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم بس خدای به دې وبخي او که ډېر یېرېږې نو یو مونځ دی چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکئ او 2 رکاته مونځ وکړه او بیا لاس الله ته اوچت که خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات دی خدای ته سخي ذات دی ته بخونکی خدایه او زه ګناهګار یم الله دا مونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کا الله به دې معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایو د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل وسره شراب یې واخیسته او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړي وي دا خو غرق شوم د امیر المؤمنین په خپله ولیدم یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیر المؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لرزېدل
بخاری شریف کے راضی عبداللہ ابن عباس غندے سڑے سیب دا عباس رضی اللہ عنہ حضوے دا حضور پاک دا ترزوے دا عبداللہ ابن عباس او دا پیغمبر مبارک خدمت کردے دے او خلق بے دیر قدر و عزت کاؤ پیغمبر مبارک و تا دا علم و دا حکمت دعا کردے دا او پا بخاری کے راضی وی او مسئلہ کے میں سوداوا او دا مسئلہ بے دا عمر نبل چاہتا نو معلومہ وی یو کال پا دے سوچ کے چی دا عمر نبدا تپوس سنگا کوما یو کال نو یو دل وسر پا سفر باندے روانو ما نو یو دسماتی لتنو ما وسر لوٹا واغشتا نو ای پلار طبیعت برابرو نو ما وطوی جو سیب یو کالو شو و تانا یریگم تپوستنا نشم کولے ادو خدین تتوبا الاللہ چی قرآن شریف کی رازی قد سغت قلوبکوما نو دا کم خزے وے وی ما تیوی چی ابن عباس یو کال مانا یریگی تپوست شکولے چی دا دین مسئلہ دا تنی معلوموتا تپتے چی ما سرشتا پوری تپوست کوا او جواب را لراکا دومرا حیبتو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو سلیوی دا خما شراب بوتل لاس کے دی عمرولی دا مصبس سکے گی یو خبر برتاو کم گوری شراب ہم نندیر عام دی خواہ بس دا پیغمبر مبارک وینا دا چی قیامت پر آزینو او دا قیامت نمخ کے بدا نخی خامخا پیدا کی او کوشش پا من کو چی دا اغی نخو مصداق منگو نگرزو بس چی دا پا من کی خدای را پیدا نکی دا نخ دا غٹ خطرناک جرم دا دی چی دا نخی پا من کی پیدا شی او دا دی گناہ دا پا منگ استعمال شو راشک کولو شرابو نخرسی قسم پا خدای دا لوی لوی خلق کولاو پا خپلو خادو کے او پا ودونو کے او دا شپے لگیا دو شرابو نس کی اس پروانشتا اور پا نور دنیا کے پاکستان کے خلابیان پا بندیر پا شرابو ورشتاسو پا نور دنیا کے او گورینو حیران بشے پا ازبکستان کے کولاو شراب کولاو بلکہ دیر ناشنا داوا کہ تاشقن ایرپورٹ باندے منگ راتلو لاہور تفلائٹو زمان نو دا منزو وقتو نو پٹول تاشقن ایرپورٹ کے جماعت نشتا چی من پاکی منزو نو مسلمانانو مروس نادات شوید ٹول ایرپورٹ کی جماعت نشتا منگوی منس کم دے کو ای جماعت نشتا او التب بید جماعت نا بار پا میدان پا منس پابندی دا دا سے پا سلک باندے پا فرش باندے من نشی کولے پولیس تیو چاہتا ہے کہ دلتا با من نکے خدا منس پل زیادہ التا کوا ٹول ایرپورٹ کے دا مانزہ دینو علاقہ دا با دی منسر سکو یو وی دلتا مکو بل وی دلتا مکو ما مرگرتے سادر واچا و سڑیا مونگنا منس قضا کی اخپل کار با کئی پولیس تے و کار سی یو دے کہ ہم سادرون واچو لو اخپل منزمو کا خلق راتا نیق نیق قتل چی دا سکے او دا وورا دا منز زی پکے نو دا منز لیکن دا شراب و زی پکے ہو علتے لکلی جدا دا شراب و دکان او کسوک شراب سکی نو دے کوٹا کی بیس کی دا شراب و دا سکلو خپل زید مخصوص او باقیدے پہ دا پاسا لکلیو چی شراب دلتا بس کے پا میدان بنس کے دلتا سکا مصر کے پا خدای میں دے قسمی مصر کے کم اٹل کے چی مونگ دے رو پا کم اٹل کے مونگ پا کے سار ناشتا کولا کلو ہم پا کے خوراک کاؤ نو یو ردہ سے انگریزان ناستو سنور خلق مو ارچازان سر خپل بوتل لوڑ پا میز ناستو خپل شرابو نیسکا اگا مصر چی صحابہ فتح کرے پا دوبے کی ورشاو گورا پا ایرپورٹ کے در تا دکانون دا شرابو کولاو دی مکمل کولاو او یو قسم نا دیر گران دی ما وردل چی بعد شراب یو بوتل پا 50,000 او پا 35,000 او پا 55,000 روپے خرسی دا سے گران شراب ہم پکشتا او دا سپیر خلق اس کی نو آغاز الگ سر شرابو چی باروت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اوکد بس سڑیوی خدای غرق شما امیر المومنین پا خپل اولیدم زرغ بوتل نا سادر توکو او سادر پا خپل ترخ کی کلکو نیو او پڑکی پا توبو دا چی خدای نن میں معاف کسے چل لالو کا آئندل زمان توبہ دا کما شراب اسکر دا گورا مولا روم سے بلکے لی حضرت عمر صاحب و بسرات تیز شو او دا غریب رپیگی کہ رپیگی وی ترخ کے لی سلی وی صاحب سادر دے پکی رو باسا سادر کسے دی وی بوتل دے وی بوتل کسے دی وی پی دی دروغی ہوئی
نو پی دې په لاس کې ولې نه نیسې چې څادر کې دې بنډلې څادر یې ترخ کې نیولې دی وی صاحب ګرم دی دروغ خو سړي د چل ښیي که نه ځکه مې څادر کې منډلې دی او ترخ کې مې څادر منډلې وی راوباسه د غریب وجود رپېږي چې ما خو دوه جرمه وکړل یو شراب دی بل مې دروغ وی چې پی دی او ګرم دی اوس به وایي چې دا پی خو چې څنګه څادر د ترخ نه راوویسته او څادر یې لرکاو او بوتل دس شو چې په ځمکه دې پرېوته او چې پرېوته نو پی ته روان شو پی او بړاس ته خېږي او بوتل هم ګرم دی سړی هم حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا لکه وایي ما خو ولیدل چې دا یخ بوتل دی په لاس کې نیولی بوتل نه خود بړاس دی او ما ته پته وه چې دا شراب دی دا څه مسله ده جادوګرې که څه مسله ده وی صاحب معافي خو به کې کن وی او بالکل معافي اسم درته نه ویم خو ال وای وی قسم په خدای د دې کور کې مې شراب واغشتل ښه یخ پخ و لاس کې مې ونیول خو چې ته مې ولیدې یره را باندې راله نو بوتل مې په څادر کې ونغښته او څادر مې په ترخ کې ومنډه خو د زړه د اخلاص نه مې توبه وویسته الله زما په توبه دومره خوشحاله شو چې هغه شراب یې راله په پیو باندې بدل کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي دا هم حضرت عمر صاحب ورته وایي ویس د تعجب خبره نه ده شراب هم یو بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی عرب ورته سیال وایي نو که یو شی په بل بدل شو خیر دی پروا نشته پی په شملو بدلیږي خو حیران په دې ما چې دا په ترخ کې دی ګرم چا کړل دا په څه باندې ګرم شو الله د هغه په توبه دومره خوشحاله شو دومره مضبوطه حیا وله راوسته چې هغه دروغ یې وله په رښتیاو بدل کړل دومره لوی ولي ته په لږ ساعت کې خدای جوړ کړ دا ته خدای یو ولي جوړ کړ چې ته دروغ وې دا دروغ دله په رښتیاو بدلوم تا وې پی دی پی مې ته جوړ کړل تا وې ګرم دی په دا ترخ کې مې درته ګرم کړل دومره الله د مسلمان په توبه خوشحاله د مارونو توبه بس توبه څه شي زه عاجز یم خدا د خپل عاجزۍ اظهار ما ګناه کړې ده دنیا کې چې څوک د چادر له لاړ شي که نه او ورته کښېني چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کړه نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي بعضې سپېره خو بیا هم بخل نه کوي خو چې کم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو بس ته زما در له راغی او تا معاف